دا سه قصه و مولوی صاحب چې کله خیبر فتح شکنه او یهودیان پوری شي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته الله کامیابی ورکړه. یهود د چا خپلېږي نه ښه، کله چې الله تعالی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته کامیابی ورکړه په اهل خیبر، نو یهود خپل منځونو کې یو اتفاق وکړ چې راځئ دته به ډوډۍ وکړو، تحفه به ورولېږو او دی به شهید کو. نو یوه ښځه وه مولوي صاحب، نوم یې زینب دی ښه، او د پلار نوم یې حارث دی. یو یهودي و د هغه نوم دی سلام، او د سلام د پلار نوم دی مشکم یا مشکم، دا د هغه ښځه وه. دی زینب بنت الحارث ته وویې دا کار به ته وکړې، وی صحیح. نو پوښتنه یې وکړه چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته په غوښو کې کم ځای په مال کې د کم ځای غوښه ورته ډېره محبوبه ده؟ نو هغوی ورته وویل چې نبي علیه صلات وسلام دا کتف نه دی، ذراع دا سنګل د حضور ډېره خوښوي. نبي علیه صلات وسلام په مال کې دا خوښه وه. ولې دې کې دوه کمال دي که نه؟ یو دا دی چې دا سریع الهضم د مولوي صاحب سپکه ده، موږ او تاسو خو د ورون غوښه خوښوو، خو رسول الله مبارک به د لاس خوښوله، ځکه چې دا معده نه خرابوي، پخیږي ښه. دویمه دا ده چې دا د نجاست نه لرې ده که نه، ورون خو د نجاست سره دی. وی د نبي علیه سلام ذراع خوښي، به داسې شلیو کو زار یې راوړه او په دې دواړو لاسونو د دې دغه کې پسه کې نه دی، دې کې خړې واچول او بس بې دا باقي زار چې دی په دې ټول پسه تقسیم کړ. او رسول الله اوریتي که ښه، اورید پیژنې سکرو باندې چې پوخ کې که نه غوړي پکې نه، رسول الله مبارک ته تحفه راوړه. نبی علیه صلات وسلام سره یو صحابي ناستو ښه، بشر ابن البراء ورسره ناستو رضی الله تعالی. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هم لاس ورښکته کړ او هغه و هغه دا کپله تیره کړه او رسول الله مبارک چې خولې کې واړه راواړه که نه نو ویې غورځاو، چې ویې غورځاو غږ یې ونه کړ، بس دا یهودي راوغوښته، وی دې خوا راشي. وی یو درې پوښتنې درنه کوم. یوه پوښتنه دا ده چې دا راته ووایئ ستاسو پلار څوک دی؟ د پلار مو څه نوم دی؟ هغوی ورته وی فلانی. وی دروغ هم ووی، ستاسو د پلار نوم فلانی دی. وی دویمه پوښتنه درنه کوم، ګوره دروغ ونه وایئ. ورته وی موږ که دروغ ووایو خو تی پېژنې که نه؟ وی دا راته ووایه چې جهنمیان څوک دي؟ اهل النار. یهودي ورته وی موږ به جهنم ته ځو لږه زمانه، بیا به موږ راوځو، بیا به تاسو راځئ. نبی علیه صلات وسلام ورته وی ورک شئ، موږ ستاسو نه وروستو جهنم ته نه ځو، چې تاسو به وځئ بیا به موږ ځو. دروغ هم وایي. درېیمه دا ده چې دې پسه کې دی دغه کې مزاح ولې اچولو؟ ورته وی چا درته ووی؟ رسول الله مبارک سره د هغه پسه هغه هډوکی و، وی ده راته خبر راک او ښځه یې راوغوښته. ولې دا کار کړ؟ هغوی ورته وی قربان داسې کیسه وه، موږ خپلو منځونو کې فیصله وکړه که دا یقینا د الله پیغمبر یې خو ده ته ضرر نه رسوي، او که د الله پیغمبر نه وي نو موږ خو ډېر خراب کړو، نو به د ده نه په آرام شو. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا ښځه معاف کړه. د حضور عادت مبارک ده ښه چې د خپل ځان بدل چا نه اخیسته، ګوره تر څو پورې به چې د دین او د اسلام حد تک پکې نه و، ذاتي بدل یې د چا نه اخیسته. نبي علیه السلام یې بس معافي. خو دغه بشر چې و صحابي، د ده دا رنګ بدلېده. رسول الله مبارک ته وی چې ما وخوړ. نبی علیه السلام ورته وفرمیل ولې دې وخوړ؟ وی قربان ما چې دا خوراک دا غوښه خوله کې واچوله، زه پوه شوم چې دې کې څه چل دی، خو ما وی دا د نبي علیه صلات وسلام تحفه ده او ما ته یې راکړه چې واله وخوره، نو نه مې شو کولی چې ستا تحفه وغورځوم. نو قربان ما خو تیر کو، او بل فکر مې دا وکړه که په دې کې تکلیف وي نو د الله پیغمبر هم خوري.
نو د الله د پیغمبر نه خو زه لوی سړی نه یم چې زه یې وغورځوم. ما وی چې رسول الله مبارک ته تکلیف رسوي د هغې نه دې مخکې ما ته ورسېږي. بشر چې دی رنګ بدل شو او درد پرې راغی او چغې شروع کړې. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فورا دغه روغوښته، چا چې ښکر لګاو که نه نایي روغوښته، هغه نوم ابو هند دی. ابو هند یې روغوښته، ځان ته یې ښکر ولګاو، چا چې خوراک کړی و هغې ته یې ښکر ولګاو. څه پکې صحابه بچ شو او څه وفات شو. او دغه بشر چې و دا بس شهید شو. چې دا شهید شو نو رسول الله مبارکه ښځه بیا روغوښته، ورته وی د خپل حق متعلق خو ته ما معاف کړی وې، خو دلته د صحابي شهید کنو علما وایي قصاصاً بیا هغه مرداره کړه د بشر په مقابله کې. بیا مولوي صاحب حضور باندې به دا درد راتو. 3 کاله بعد د خیبر نه بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام مریض شو. عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا ته فرمایل ما چې په خیبر کې کم د زهر و خوراک کړی دی د هغه شات مسمومه د هغې درد زه محسوس کوم. عائشې اوس هغه وخت راغلی دی چې هغه د زهرو په وجه به زما د زړه دا رګ پرې کوي. زهر اوس دومره نقصان کړی چې کوم رګ زما زړه ته راغلی دی که نه اوس د هغې د پرې کېدلو وخت راغی. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د هغه زهرو په وجه باندې د زړه رګ کټ شو، پرې شو، نو شهید شو. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دنیا نه د شهادت په مرګ باندې وفات شوی دی. نو موږ په حیات الانبیا کې یو د دې ځای نه استدلال کوو. انبیا ژوندي دي، رسول الله مبارک حیات ته ځکه دی شهید وکنه. د شهید متعلق قرآن کریم کې الله فرمایي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. زین کی مخبره کېناست. په کتابونو د حدیث کې باب اشراط الساعه مستقل بابونه راځي د قیامت علامات باندې. یو کتاب هم خرڅیږي، کتاب اشراط الساعه، یو لوی محدث لیکلی دی د قیامت علامات یې پکې را جمع کړي دي. 3 علامات تقریبا هغه ټول ظاهر دي. نو د نورو صحابو بیا ولې ویلې چې حضرت ابو هريره صاحب نه وایي. علما د هغې جواب کوي د قیامت په علامو کې بعضې علامې داسې وي چې د خلکو دماغ هغې ته نه رسېده. نو هسې نه چې د انکار وکړي چې حضرت ابو هريره صاحب دروغ وایي. یو حدیث کې دا راځي که زه وویم دا دویم لوښی بیان کم نو تاسو به وایئ چې حضرت ابو هريره صاحب چې دی هغه اسلام پرېښی دی او بل طرف ته روان. په هره مسله او په هر علم د هر چا دماغ نه کولاویږي. خلکو سره د دې وجې نه علما وایي هر عالم به خلکو ته هغه مسایل بیانوي چې د هغوی د دماغو موافق. کم څیز چې دماغ نه لیا به نه بیانوي. 4 نمبر قول دا دی چې دا دویم لوښی د علم چې حضرت ابو هريره صاحب سره دی نو دا اسرار د تصوف دي او اسرار د قرآن او د الله د نبی د احادیثو دي. یو علم ظاهر دی، موږ تاسو مونځ کوو، روژه نیسو، حج کوو، زکات ورکوو، د قرآن کریم تلاوت کوو، علم زکو، 40 غنټې زندگی تیرو. دې ته علم ظاهر وایي. دویم نمبر علم الباطن دی. علم الباطن دې ته وایي چې علم ظاهر باندې څوک عمل وکړي، همیشه جمع کوي، ذکر کوي، درود شریف وایي، الله یادوي، حرام نه خوري، حلال خوري، د دې عباداتو نه یو کرشمه اوچته شي د فیض او د نور او هغه د په زړه باندې ولګي نو باطینی اسرار شروع شي. دا د علم ظاهر او د شریعت هغه عکس ته او فیضان دی. د دې وجې نه نیکان خلک اهل تصوف والا هغوی یو دا کعبه ګوري چې که مونږ او تاسو ورته مونځ کوو، یو د کعبې مبارک حقیقت دی. هغوی ظاهري کعبه هم ګوري او حقیقت الکعبه هم ګوري. مونږ او تاسو ظاهري کعبه ګورو خو حقیقت د کعبې نه ګورو. ولې مونږ او تاسو د مونځ او د شریعت دومره خیال نه ساتو، دومره
مجاهدی او ریاضتونه نه کو. دغه رنګ یو مونږ بل حقیقت الصلات ته د مز حقیقت ته هر یو سیز یو باطینی رمز لري یو باطینی سر لري. منګو تاسو دې سيزونو سره ځکه بلد نه یو. منګو تاسو کې د عمل کمزوري دي. خم کو خو بد امرانه کی الله می یادو غیبت امرانه کی حلالم خروق و حرام امرانه خړل کی. د دې منځونو چې کم باطینی اسرار دي اراته نه ملاوي. منګو تاسو د صحابه او واقعات د علماء ناورو منځ به کاو خپل ته پرې کول نه به پویدا. منګ موږ کو مچ نه پریدو په پوزا منځ به کاو مار لړم نه بنه یریدل. روزه به نیول سلوی خوره دی ورته خوراک نه ملاوي دا. یو کجوره با یو کسو چپلا روزه به په ما تکړه بل به ورکړه هغه به او چپلا بل به ورکړه. ولی دی خلکو تعالی پاک د عبادت او حقیقت نصیب کړو. موږ تاسو روزه کې څومره جګړې او کنځلې کاو او ګرمي دا او نا وخت ده دا غ باطینی اسرار. علامہ رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ او امام زکریا رحمہ اللہ دواړه وای بلکې اکثر علما وای وکدا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د دې دویم لوخي نه مراد اسرار د علم تصوف او د حقیقت شي په دې کې ثبوت نشته. د دیو جن امام زکریا رحمہ اللہ کتاب کې لیکل ہے شریعت اور طریقت کا تلازم. اشرف علی تانوی رحمہ اللہ کتاب کې لیکل ہے اشرف الجواب. اکابر د علماء دیوبند چې څومره دي دا اهل تصوف والو امداد الله مهاجر مکی رحمه الله رئیس الطائفه ورته وای د دې ټول علماء دیوبند هغه پیر دی څومره لوی خلک چې تیر شوی دغه رنګ ائمه د تصوف او د یو نیک سړي انتخاب کول دا په اسلام او په شریعت کې شته. باطینی اسرار او علوم شته. اگر کومه او تاسو سره ناشنا یو بلد نه یو او بعض خلکو د تصوف نام مسله جوړ کړي دا ظاهری به مونږ نه کوي ګیره بخرای وای بزبر ازما عرش باندې مونږونه کو دادا سینا دا شریعت باندې عمل پہلا اسرار او انوار د باطن باب کې تعالی نبی د دواړو استادو علم الحال هم او علم القال هم صحابه توی صلو منذ کوي دته علم القال وای کما رایتمونی اصلی دته علم الحال وای. استاد بم درته سبق خای خپل مرشد بم درته سبق خای استاد به درته وینا کوي مرشد به کار کوي نو ته به تیزده کوي چرندام به کوي منځ به کوي خوراک به کوي. صحابه د عقاید او جهان احادیث مزد کول د الله د نبی کردار اخلاق وینا کول قتل مزل کول خوراک او اسکاک او د کېدل هغه هم تیزده کول. الله نبی به داسې خبرې کولې داسې به قتل داسې به مزل کاو داسې به املاس تکولا دته علم الحال وای. نو دا دواړه زده کول پکار دي علم الحال هم او علم القال هم. د دې حدیث نو علما یو مسله روباسي او هغه دا چې د دین او د اسلام مسائل بیانول پکار دي او کله بیانون کی ته خطر وا چای خبر نه منلا یا بنه بیان ما یې سړی وي ته حق نه وي حق وایه کنه نو د حق ویلو خپل ټیم دی. شریعت او اسلام دا ټولې طریقې ښودلې دي تا ته پته ولګي دا سړی زما خبره مني دی زما خبرې ته غوږ دی دته خبرو کم دی په عمل کوي ما ته نقصان نه را رسي او به نه کې نو ګناګار او چې دا ته پته ولګي چې ما سره جګړه کوي ما ته نقصان را رسي. نګوري حضرت ابو هريره سے فرمای کده دې دویم لوخینا ز تاسو ته علوم بیانوم نو د حضرت ابو هريره سے دا مړی بکټ شي. نو علما د دین دا مسله مستنبطای قسم دې کوم نیکان شو زمون مقتدیان په خپل نیکان بچی به زمون په خپل نیکان څه سزا چې راته ملاويږي د خپل عمل د لاس چې عمل هم ټیک شه نظام په خپل ټیک دی زمون د عمل سره دا بچی او دا مقتدیان اوسم ډیر دی الله احسان کوي دا زمون خپل غلطی ده که نیک شم تاسو په خپل نیکان کیږي او که زبد شم نو تاسو بس نیکان شئ. نو الله دې زمونږ او تاسو صحیح عمل او دا الله او دا الله د نبی محبت نصیب کی. درود شریف و الله